اوس چا چې په کتاب الله باندې عمل وکړو بس هغه به کامیاب په دنیا کې به هم کامیاب وي او په آخرت کې به هم کامیاب وي چې ایمان ورسره وي. نو د کتاب الله دو تقاضی دي، یو ایمان دویم عمل. کو دا چا پی ایمان دی او عمل نیک نه دی، عمل پی نه دی کړي، نو دغه انسان په آخرت کې خو به دته څه ناڅه فایده ور ورسیږي. هغه دا چې د ایمان په برکت سره به یو ځل دی جنت ته داخل شي، خو چونکې عمل یې پې نه دی کړی نو د دې عمل د وجې په اول وهلت کې نشي داخلی دی. همدغه رنګې په دې کتاب باندې چا عمل کړی دی او ایمان یې پې دی نو بس بیا خو کامیاب دی، او خو کو ایمان یې پې نه دی او په کتاب الله باندې عمل کوي نو بیا به هم ورته په دنیا کې څه ناڅه فایده میلاویږي. اوس پته وی چې دا به څنګه انسان وي چې په کتاب الله باندې عمل شته او ایمان یې پې نشته دی. داسې خو موږ څوک نه دي لیدلی چې د الله په کتاب باندې عمل کړی وي او ایمان یې پې نه وي راوړی، نو داسې به هم څوک وي او شته ډېر خلک داسې شته. زمونږ یو لوی بزرګ تیر شوی دی مرزا مظهر جان جانان، دا هغه شخصیت دی چې د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله په دور کې او د هغه هم عصرو او دا د علمگیر بادشاہ چې منګه او تاسو یې پیژنو چې په هندوستان باندې بادشاہي کړې ده، د هغه د ترور زیو او دل دانوم جان جانان دا ولا علمگیر بادشاہ چې کوم د هندوستان تیر شوی دی هغه ولا یې ښودی دی، نو د هغه د ترور زوی دی او ډیر رسیدلی انسان دی. څومره رسیدلی انسان دی شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله چې په بری صغیر کې یو انسان دا وی چې زما سند د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي، نو چې د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله سلسله پکې نه وي راغلی نو په بری صغیر کې دی رسول الله مبارک ته نشي رسیدي. په بری صغیر کې چې څومره پاکو هند کې څومره خلق دا دعوی کوي د سند چې رسول الله مبارک ته مې سند رسیدلی دی، نو خامخا به شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله ته رسي. دومره لوی سړی شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله هغه ته هم چې کله دغه شانته روحانی مسله راغله او روحانی بیماری به ورته واقع شوله نو یې رابغې او مرزا مظهر جان جانان رحمه الله لبراغې او ورته به وی چې زما دې زړه ته لږه توجه وکړه، زما دې زړه ته روحانی بیماری لږه راغلې ده او ته ورته توجه وکړه چې زما دا زړه صفا شي. دومره لوی سړی محدث کبیر چې په کروڑونو په اربونو شاگردان د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله دا شاگردان اگر راځي او مرزا مظهر جان جانان رحمه الله لراځي لوی سړی تیر شوی دی لوی او هم عصر دی
د شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله او مظهر جان جانان رحمه الله شهید شوی دی او چا شهید کړی دی نو دا خو زمانه بیا مقصدی مسله پاتې کیږي خو دومره درته وایم چې شیعاګانو شهید کړی دی روافض نجف خان نامه وا او راغی مظهر جان جانان رحمه الله توي وې د شیخینو په باره کې تسوي شیخین نه مراد څوک دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه ته مراد دي نو مظهر جان جانان رحمه الله ورتوي وې د دوی په باره کې چې الله سوي اغزم ومنو وې الله سوي وې الله رب ذوالجلال بیان فرمای چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار سابقین اولین چې څوک دي دغه نوې عمر رضی الله تعالی عنہ مراد دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مراد دی چې د دوی لپاره جنتونه دي علا کل حال هغه کې بیا منس کې نور خبر رااله او دغه نجف خان نامي کسره ولګېدو چې دا د شاه عالم کسو او په د باندې بیا ډز وکړو او دا هغه ډز د وجه بیا سورج پس دی شهید شو مقصد زما دا دی چې دغه مظهر جان جانان رحمه الله له یو واره یو کس راغی چې کافرو ایمان په الله باندې نو د الله په پیغمبر باندې ایمان نو په کتاب الله باندې ایمان نو نو مظهر جان جانان رحمه الله تدا سے کی راستو او ورتوي وای ماستا دې زړه توجه وکړه او توجه کې مې دا ولیدل چې ستا په دې زړه باندې یو تور ټاکې دی نور خو ټول صفا د ستا د زړه خو یو تور ټاکې پکې ماته ښکاري دا ورته دا کافر ورته دا خبره کوي ښه مسلمان نه نو مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ورته وی ښه تا ته زما د زړه کې تور ټاکې ښکاره شو وی یو دا راته ښکاره شو نو ورته بیان فرمایي وی تا ته دا دومره لوی عمل څنګه میلو شو دا خو ډیره اوچته خبره ده او ډیره لویه خبره ده دا تا ته څنګه میلو شوې ده مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ورته وی دا کافر ورته وی ما ته دا مقام او دا دومره مرتبه چې ستا زړه ته مې توجه وکړله ستا زړه راته معلوم شو چې نور ټول صفا دی خو یو ټاکې پکې تور دی وی دا دومره لوی منصب او مرتبه او عهده چې ماته میلو شوې ده نو یو خبره دا ده چې ماته خپل نفس وی نو زه د هغې نه منم چې زړه مې راته سوی نفس مې راته سوی چې دا کار وکړه او دا مه کوه نو زه د خپل نفس نه منم اوس قرآن کې راغلی دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى چې خپل نفس بچ کو د خواهشاتو نه نفس غواړي د خپل رب ته د ولاړې نه او یریدو او د خپل نفس د خواهشاتو نه بچ کو نو دغه انسان کامیاب فإن الجنة هي المأوى جنت د ټکانه ده دا خو په آخرت کې خود خو په ایمان نه دی په کتاب الله باندې ایمان نه دی ځکه چې مقام ربه کې هو ایمان دی چې ایمان پرې راوړو د خپل رب نه به ویریږي خو په کتاب الله باندې عمل کړی دی چې خپل نفس یې ګوره د خواهشاتو نه ساتلو
او کتاب الله هم دا وایي چې خپل نفس د خواهشاتو نه وساته. نو هغه د دومره لوی مرتبه راته وایي میلاو شوې ده چې دغه خپل نفس مې د هغې څیز نه ساتلی دی. خپل نفس راته وایي چې دا کار وکړه نو زه د خپل نفس نه منم. نو مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ته وایي دا ما ته د دغې وجې نه میلاو شوې ده، ستا زړه ته مې توجه وکړله او ستا زړه کې راته تور ټاکې ښکاره شو. مرزا مظهر جان جانان رحمه الله خو ډېر اوچت سړی ما ته وایي چې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله کله روحاني بیماری کې مبتلا کېږي راځي مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ته وایي زما زړه ته توجه وکړه، دومره لوی سړی دی. هغه ورته وایي ښه دا تا ته په دې باندې میلاو شوې ده؟ وایي یاو. نو دی ورته وایي دا به ته هر ځای کې داسې کار کې چې دا نفس درته څه وایي وکړه هغه به نه منې. وایي او. ته په دې کې رښتیا په دې خپله خبره کې؟ وایي او رښتیا درته وایم، ما ته به دومره لویه مرتبه میلاو شوې ده، دومره لوی منصب به راته میلاو شوی دی، نو زه تا ته دروغ ولې ویم؟ وایي ښه داسې کار وکړه ایمان راوړه. ایمان راوړه دا ورته مرزا مظهر جان جانان رحمه الله وایي. اوس دې دلته حیران شو دا کافر او دا هندو حیران پاتې شو. اوس کو ایمان راوړي نو د خپل دین نه خلاصېږي او څرنګه چې ما تا ته دا خپل دین خوږ دی دغه شانتې کافر ته هم خپل دین خوږ دی او کو نه راوړي نو بیا دا دومره مرتبه چې ورته میلاو شوې د دې به څه کېږي؟ مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ورته وایي تا ویلي چې زما نفس غواړي نو زه د نفس نه منم، دا دومره لویه مرتبه راته میلاو شوې ده. نو ګوره ستا نفس ایمان نه مني، ستا زړه ایمان نه مني، نو ایمان راوړه. وایي واقعي د زما نفس خو ایمان نه مني او زړه مې ایمان نه مني، خو که اوس ایمان نه راوړم نو د دې دومره لوی مرتبې نه خلاصېږم. وایي زما ستاسو په پیغمبر باندې په کتاب باندې په الله باندې ایمان دی. نو چې کله ایمان راوړو نو مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ورته بیان فرمایي خو اوس داسې کار وکړه چې زما د زړه ته دوباره توجه وکړه. اوس خو مسلمان شو، چې کله یې توجه وکړله نو مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ته دا نوی مسلمان چې لاول کافرو ورته وایي ستا دا زړه خو ماته اوس بلکل صفا ښکاري او هغه تور ټاک هم پکې نشته دی، دا تور ټاکې څنګه دې ختم کو؟ نو مرزا مظهر جان جانان رحمه الله ورته وایي یاد وساته تا چې کله ایمان نه راوړې او تا زما زړه ته توجه وکړله او زما په زړه کې تا ته تور ټاکې ښکاره شو او بیا کله تا ایمان راوړو او زما زړه تا ته صفا ښکاره شو نو وایي اول چې تا ته کم تور ټاکې ښکاره شوی دا ستا کفر و، زما زړه صفا دی خو تا ته پکې خپل کفر ښکاره شوی و، خو چې کله دی ایمان راوړو نو وایي تا ته زما په زړه کې خپل ایمان ښکاره شو، زما زړه درته صفا ښکاره شو. حضراتو هغه دی کافر دی او عمل په کتاب الله کړی دی. خبرې له راځم ما درته دا خبره کوله چې په کتاب الله باندې چا عمل کړی دی کو کافر ولې نه دی نو په دنیا کې خو ورته فایده رسولې ده، اگر چې په آخرت کې به ورته فایده نه وي.